أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنعام اتم سپارہ آیات نمبر 155 وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون د دین مخکې سورتونو کې د حضرت موسی علیه السلام او د هغه د کتاب د تورات ذکر وشو چې تورات کې د هر یو شي تفصیل او تورات کې هدایت و پکې رحمت و پکې اوس دې آیاتونو کې الله جل شانه د قرآن مجید صفت بیانی چې قرآن په ظاهر او په باطن د حسن او د جمال په دې باندې انتها شوې ده په هر لحاظ باندې بهترین او کامل ترین کتاب او قرآن مجید دا دلیل نه غواړي لکه څرنګه چې د ماسپښین په ټیم کې د نور د لیدلو دپاره څوک دلیل نه غواړي چې نور شته او نشته دی نو دقه شان قرآن مجید هم دلیل ته محتاج نه دی چې چا کې لږ غونده یو عقل وي او قرآن ته وګوري د انصاف په سترګو باندې نو الله جل جلاله ورته هدایت نصیب کړي کو څوک قرآن د انصاف په غوږونو باندې واوري الله جل جلاله به ورته هدایت نصیب کړي نو چې دومره کامل ترین کتاب دی نو د دې کتاب تابعداري پکار ده نو دلته الله جل شانه فرمایي چې وهذا کتاب دا کتاب دی یعنی قرآن مجید انزلناه مونږ نازل کړی دی د قرآن لره مبارکن دا قرآن برکت والا دی فتبعوه نو چې دومره لوی کتاب دی دومره کامل ترین کتاب دی نو الله فتبعو تاسو تابعداریو کې هو د قرآن فتبعوه تاسو د قرآن تابعداریو کې واتقو او د قرآن د مخالفت نه ویریږئ لعلکم ترحمون د پاره دی چې په تاسو باندې رحم وشي څوک چې د قرآن تابعداري کوي نو دې سره بیا رحم د الله لازم دی الله جل جلاله په دې کس باندې رحم کوي ان تقولو دا د دې دپاره چې تاسو اونه وایئ په ورځ د قیامت باندې انما انزل الکتاب چې نازل کړی شوی انما انزل الکتاب چې نازل کړی شوی کتابونه علی طائفتین په دوو ډلو باندې یهود او نصارو باندې من قبلنا زمونږ نه مخکې وان كنا او بېشکه مونږ وو عن دراستهم د دغې کتابونو د تورات او د انجیل د لوستلو نه لغافلین بې خبره اصل کې دا دفع چې کوم دی دغه ده چې په ورځ د قیامت باندې دی بیا دا خبره نه کوي دا کافران مشرکین چې یاره مونږ ته کتاب نه راغلی الله وی دا قرآن مو د دې لپاره نازل کو چې په ورځ د قیامت دا مشرکین دا ګیله بیا نه کوي دا عذر نه کوي دا دفع د عذر ده چې دلته کې ستا هغه عذر ختم کو د مشرکین عذر یې ختم کو ځکه چې تورات او انجیل دا کتابونه چې ونو دا یا په سوریانۍ یا په عبرانۍ ژبه کې
او د عربو ژبه چې کوم دی عربي وه. نو الله جل جلاله د دې دغه اعتراض دفع کو چې په ورځ د قیامت باندې بیا دی دا ګیله نه کوي چې یاره الله پاک د دوو ډلو ته خو تا کتابونه ورکړي وو، یهودو ته د تورات ورکړی او عیسایانو ته نصواراو ته د انجیل ورکړی. نو دوی ته خو د کتابونه ورکړي وو، خو که چېرې موږ ته هم ته نو موږ خو د دغې کتابونو د لوستلو نه عاجز وو، ځکه چې عرب دا اکثر چې کوم دی جاهلانو، تعلیم زور پکې نه و، پوهېدل نه په څه باندې جټو. نو الله پاک تا چې کوم کتابونه د یهود او نصواراو دوو ډلو ته رالیږلي نو د هغې د لوستلو نه خو موږ ناخبر وو. خو چېرې تا زموږ په ژبه کې او زموږ په کس باندې تا چې کوم دی کتاب نازل کړی نو هغه به مې منلی وو، خو دوی په دې ژبه عبرانۍ یا په سوریانۍ باندې موږ نه پوهېدو. نو الله پاک وایي چې دوی هلته کې بیا دا ګیله ونه کړي او دا خبره ونه کړي، دا عذر پیش نه کړي. نو هغه عذر ورله الله جل جلاله دفع کو. نو الله وایي دا قرآن مې د دې دپاره نازل کو چې دا مشرکین بیا هلته کې عذر پیش نه کړي چې الله پاک موږ خو په تورات او انجیل، ځکه چې تورات او انجیل چې وو نو د دې عالمان په دغه دور کې هم موجود، د قرآن د نزول په دور کې هم د تورات او د انجیل عالمان موجود وو. یهودیان او عیسایانو کې چې کوم عالمانو نو هغې موجود وو. نو اگر چې د هغې ترجمه هم شوي وه په عربۍ ژبه کې، خو بیا هم الله جل جلاله د دې عذر دفع کو چې په قیامت کې بیا دا عذر دا مشرکین نه کوي. نو الله وایي چې دا قرآن مې د دې دپاره نازل کو چې تاسو بیا دا ګیله ونه کوئ، دا عذر پیش نه کوئ چې مونږ خو د انجیل او په تورات باندې پوهېدو نه، ځکه چې په عبرانۍ یا په سوریانۍ ژبه کې وو. نو الله پاک که مونږ ته زمونږ په ژبه کې کتاب نازل کړی وي نو مونږ به منلی وي. نو دلته الله جل جلاله فرمایي چې وان تقولو، او دا د دې وجې نه چې دی بیا چې تاسو دا ونه وایئ چې انما انزل الکتابو، چې نازل کړي شوي کتابونه علی طائفتین په دوو ډلو باندې، علی طائفتین په دوو ډلو باندې، یعنې یهود او نصواراو باندې، من قبلنا زمونږ نه مخکې. مشرکین ته وایي چې تاسو دا ونه وایئ چې زمونږ نه مخکې په دوو ډلو باندې کتابونه نازل شوي یهود او نصواراو باندې. وان کنا، او بېشکه مونږ وو عن دراستهم، د دغې دواړو کتابونو د لوستلو نه لغافلین بې خبر وو، یعنې په دغې کتابونو باندې مونږ نه پوهېدو، نو د دې وجې نه مونږ ایمان نه دی راوړی. نو د دې وجې نه الله وایي چې ما د قرآن ستاسو په ژبه کې مې نازل کو چې دا ګیله په ورځ د قیامت ونه کوي. دا دویم د عذر دفع ده، عذر د دې دویم عذر دفع کوي. او تقولو، یا چې تاسو دا ونه وایئ چې لو انا انزله، کو چېرې نازل کړی شوي لو انا انزله، کو چېرې نازل کړل شوي علینا په مونږ باندې الکتاب کتاب، لکنا نو خامخا مونږ به اهدا زیات په هدایت وو منهم د دې دواړو ډلو نه. چې هلته کې خلکو ته ثواب ورکولی کېږي، نو الله وایي چې دوی بیا ګیله ونه کړي. دا قرآن مې د دې وجې نه نازل کو چې دوی بیا دا ونه وي چې څنګه په دې دوو ډلو باندې یهود او نصواراو باندې د هغې کتابونه وو، د هغې په پیغمبرانو مې کتابونه دې نازل کړي وو. نو الله پاک کو په مونږ باندې د یو کتاب نازل کړی وي نو مونږ به د دې نه زیات په هدایت باندې وو، مونږ به د دې نه زیات په ښه طریقې سره ایمان راوړی وو او نیک اعمال به مو کړي وو. نو هغه عذر یې وله هم الله دفع کو. او تقولو، یا دا چې تاسو دا ونه وایئ لو انا انزل علینا الکتابو، کو چېرې نازل کړل شوي به مونږ باندې کتاب، لکنا نو خامخا مونږ به اهدا زیات په هدایت باندې منهم د دوی نه، یعنې د یهود او نصواراو نه. فقد جاءکم، په تحقیق سره راغلی د تاسو ته بینة واضح دلیل من ربکم، ستاسو د رب د طرف نه. دا قرآن واضح دلیل دی تاسو ته راغلی دی. نو د دې د وجې نه ستاسو ټول عذرونه ختم شو، قیامت کې بیا عذر نشئ کولی. وهدن، او دا هدایت دی، ورحمت، او دا رحمت دی. نو فمن اظلمو، پس څوک زیات ظالم دی، ممن د هغه چانه کذب چې دروغې ګڼلي دي بآیات الله، آیاتونه د الله تعالی، وصدفا، او اعراض کړی دی، ډډه یې کړې ده، مخې اړولې دی، عنها د دې نه، یعنې د الله د آیاتونو نه. الله وایي د دې نه څوک زیات ظالم دی، دوی نه هېڅوک زیات ظالم نشته دی. د ټولو نه زیات ظالم هغه کس دی چې هغه د الله د آیاتونو د هغې تکذیب وکړي، هغې ته د دروغو نسبت وکړي، د هغې نه مخ واړي. سنجزي الذین، الله وی زر د چې مونږ به سزا ورکو الذین، هغه کسانو ته یصدفون چې هغې مخ اړي، هغې ډډه کوي، هغې اعراض کوي، عن آیاتنا، زمونږ د آیاتونو نه، سوء العذاب، سخت عذاب به ورته الله ورکو، بما په سبب د هغه څه
کانو یصدفون چې دی اعراض کولو مخې اړو د الله د آیاتونو نه دغې نه ډډه کوله. هل ينظرون الله وی آیا دوی انتظار نه کوي آیا دی انتظار نه کوي هل ينظرون آیا دی انتظار نه کوي الا مگر د دې خبره انتظار کی ایاتهم الملائکه دا چې دوی تراشی د مرګ فرشتہ او یاتیا یا راشی دوی ته او یاتیا یا راشی ربک ربستا او یاتیا یا راشی بعض آیات ربک بعض نشانه د ربستا. نو الله فرمایي چې دا خلق دي چې ایمان نه وروړي د دریو خبرو انتظار کوي یا دا یاتهم الملائکه چې دي ته فرشتہ راشي د مرګ فرشتہ ورته راشي او د دې روح قبض کی نو چې کله انسان مړ شي د سترګې وغړیږي بیا نو دې دغه خبرې انتظار کوي چې دې مړ شي د مرګ نه بس په ایمان راوړي. او یاتی ربک یا دا چې راشي ربستا او یاتی ربک یا مراد د الله عذاب دی او یاتنا مراد قیامت چې قیامت کې به الله جل جلاله راضي او زمونږ استاد په شان دینا کما یلیک بشانه څنګه چې د الله د شان سره خي اک شان به الله راضي نو یاتنا قیامت مراد دی. نو الله وی یاد دې انتظار کوي چې د مرګ فرشتہ براشي دی بمړږي او روحونه بوله قبض کی نو دې سترګې به وغړيږي. دویم او یاتی ربک یا دا چې راشي ربستا قیامت کې ربستا راشي د حساب کتاب د پاره نو د دې خبرې انتظار کوي. او دریم او یاتی بعض آیات ربک او یاتی یا راشي بعض آیات بعض نخ ربک دربستا. نو بعض آیات ربک نه مراد دا د قیامت نشانات دي او په قیامت کې د ټولو لومبنۍ نشانی نور دا د مغرب د طرف نه راختلی د مغرب د طرف نه منور راوخیږي او سټیمه پورې به ولاړي واپس په پیوزي. اگر چې په یو غیر مشهور روایت کې دا دی چې نور به 3 ورځې د مغرب د طرف نه راخیږي نو چې کله د مغرب د طرف نه نور راوختو نو د توبې دروازه بند شوله چې کوم سړی کافر دی د کافر پاتې شو چې کوم مسلمان دی مسلمان پاتې شو چې کوم سړی ګناهګار دی مسلمان دی خو دی ګناهګار دی د خپل ګنا نه توبه نشي استنی توبه قبلي نو یادام. نو الله فرمایي چې هل ينظرون ایدوی انتظار نه کوي الا مگر د دې خبره انتظار کوي ایاتهم الملائکه د چې دوی ته راشي د مرګ فرشتو دی مړ کی او یاتی ربک یا راشي رب ستا په قیامت کې او یاتی یا راشي بعض آیات ربک بعض آیاتونه بعض نخ د رب ستا مراد نه کیا علامات ته قیامت نو د قیامت دغه ډومبې نشانی چې کله نور د مغرب د طرف نه روخیږي نو بیا د توبې دروازه بند شي بیا د چا توبه نه قبليږي. نبی علیه السلام صحابه یو پیره د علامات قیامت تذکرہ کوله. نبی علیه السلام تو فرمایل چې تر هغه پورې قیامت نشي قائمېدلی تر سوچ لس نخ تاسو اونوي نو پاغي ګړم بنې نخ دا یاد کړله چې کله نور د مغرب د طرف نه روخیږي او دویم یو لوګي هغه به کوم دی خور شي په دنیا کې او دریم د حضرت عیسی علیه السلام نزول چې هغه به کوم دی نازل شي د شام په مشرقي چې کوم مناره ده د مسجد د دمشق چې کوم مغربي مناره ده نو پاغي باندې به حضرت عیسی علیه السلام راکوش. بعض روایتو کې دي چې د مازیګر مونږ ټیم به وي او حضرت مهدی علیه السلام هغه به مونږ ته ور مخکې کېږي عیسی علیه السلام برش هغه به راروستو شي نو عیسی علیه السلام وینا ته مخکې شته مونږ وکړه امام مهدی سي به مونږ وکړي عیسی علیه السلام پسې روستو ودرېږي دغه نو روستو بیا دي سپونه سموي. او بعض روایتو کې دي راجح کول دا چې د سار مونږ به وي د سار د مونږ ټیم به وي او عیسی علیه السلام به د دمشق چې کوم جامع مسجد دی دغه په مشرقي مناره باندې براکوس شي او د دوو پرشتو په اوګو باندې به لاسونه ایښي وي او په دغه مناره باندې براکوس شي او د سر نه به داسې اوبه څاڅي لکه سړي چې نوی غسل کړي وي د سر نه اوبه څاڅي دغه شان دغه نه وروسته بیا سپونه سمیږي دجال به قتلیږي. عیسی علیه السلام نازلېدل دغه رنګ دابة الارض دا یو ځناور دی دا به راوځي او دا به ټول خلک ټاپکي د مسلمان په تندي باندې به مسلمان لیکي او د کافر په تندي باندې به کافر یعنی کاف لیکي ټول خلک به دي سره به اساوي همسا او مخربي ور سره په مسلمان باندې مسلمان دغه په تندي لیکي او د کافر په تندي به کافر لیکي. دغه رنګ یاجوج ماجوج دا به راځي دجال نو دا ټول نخي
دا لس نښې شوې نو دا لس نښې نبي علیه السلام وایي تر څو نوي واقعه شوې تر هغې پورې قیامت نه راځي. نو ړومبنۍ نښه دا نور دا د مغرب د طرف نه راختلي دي. نو حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباري کې لیکلي دي چې د دغې ړومبنۍ نښې نه وروستو 120 ساله پورې به دنیا آباده وي، یعنی 120 سال پس به بیا قیامت واقع کېږي چې کله نور د مغرب د طرف نه راوخیږي. نو دا به ړومبۍ نښه چې کوم دی ښکاره شي په غټو نشاناتو کې چې کوم غټې نشانات دي. نو د هغې نه پس به 120 سال پس چې کوم دی قیامت راځي 120 ساله پورې به خلک دا ژوندي وي، دنیا به آباد وي. او یأتی ربک یا دا چې راشي رب ستا، او یأتی بعض آیات ربک یا دا چې راشي بعض آیات بعضې نښې د قیامت ربک د رب ستا. یوما نو په کومه ورځ یأتی چې به راشي بعض آیات ربک بعضې نښې د رب ستا، یعنی بعضې نشانات د قیامت، نو لا ینفعو نو پیدا به نه ورکوي نفسا هیڅ یو نفس ته ایمانها ایمان راوړل د هغه، ایمانها ایمان راوړل د هغه. نو دا درې وړه صورتونه چې دي نو په دې درې وړو صورتونو کې ایمان بیا معتبر نه دی. ړومبنې دا چې فرشته راشي د روح قبض کړي نو د مرګ نه پس ټول خلک مسلمانان دي، خو بیا خو ایمان معتبر نه دی. ځکه او ایمان د دې وجې نه معتبر نه دی چې زموږ ایمان خو په غیب باندې دی، ایمان بالغیب معتبر دی. چې کله دی په زنګدن کې فرشتې وویني یا په قبر کې فرشتې وویني ایمان خو بیا بالغیب پاتې نه شو که نه، بیا خو د په سترګو باندې ولیدل بیا ایمان قبول نه دی. دویم چې کله زنګدن غرغره شروع شي، زنګدن شروع شي نو په دې صورت کې هم د ایمان بیا معتبر نه دی، ایمان نه قبلېږي ځکه چې دې دغه ټایم کې د مرګ فرشتې وویني نو ایمان بالغیب ختم شو، د په سترګو باندې ولیدل اوس ایمان دی راوړي نو د ایمان معتبر نه دی. او دریم قیامت کې خو آلریډي دا علامات قیامت چې کله ظاهر شي د توبې دروازه دا بند شي په دغه ټایم کې ځکه چې د په خپله باندې د قیامت علامه ولیدله چې ویلیدله نو اوس ایمان بالغیب پاتې نه شو، د ایمان بالمشاهده شو او ایمان بالمشاهده معتبر نه دی، د ایمانو نه قبلېږي. نو الله په دې درې وړو صورتونو کې دته د ایمانو راوړل نفع نه ورکوي. لا ينفع نفسا ایمانها نو پیدا به نه ورکوي هیڅ نفس ته ایمان راوړل د هغه لم تکن چې ایمان یې نه وي راوړی، لم تکن آمنت چې ایمان یې نه وي راوړي من قبل مخکې د دې نه، د دې درې وړو صورتونو نه مخکې د ایمان نه وي راوړی او دې د دغې نه وروستو ایمان راوړي د ایمان دته نفع نه ورکوي، یعنی ایمان یې معتبر نه دی. او کسبت یہ کړي وي فی ایمانها په حالت د ایمان کې خیرن سنیکی، نو که په حالت د ایمان کې نیکی کړي وي نو هغه به معتبر وي، او کنه په حالت د ایمان کې د نیکی نه وي کړي تش ګناهونه یې کړي او دی بیا د ګناهونو نه توبه وباسي نو په دغه ټایم کې توبه هم بیا نه قبلېږي. قل افرمایه د ای پاک حبیبه قل انتظروا قل افرمایه ورته انتظروا تاسو انتظار کوئ انا منتظرون بېشکه مونږ هم انتظار کوونکي یو. وهذا کتاب انزلناه او دا کتاب د انزلناه مونږ نازل کړی دی، دا قرآن انزلناه مونږ نازل کړی دی مبارکن برکت والا دی فتبعوه تاسو تابعداري وکړئ د قرآن واتقوا د قرآن د مخالفت نه ویریږئ لعلکم ترحمون دپاره دی چې په تاسو باندې رحم وکړي شي. ان تقولو دا قرآن د دې دپاره نازل کړی دی چې تاسو اونوئ، ان تقولو چې تاسو اونوئ انما انزل الکتابو چې نازل کړی شوي وو کتابونه، انزل الکتابو چې نازل کړی شوي وو کتابونه علی طائفتین په دوو ډلو باندې یهود او نصاراو باندې من قبلنا زموږ نه مخکې وان کنا عن دراستهم لغافلین او بېشکه مونږ وو عن دراستهم د دې د لوستلو نه لغافلین بې خبره. او تقولو یا تاسو دا اونوئ لو انا انزل علینا الکتاب کو چېرې نازل کړل شوي وي په مونږ باندې کتاب لکنا اهدا منهم نو خامخا به مونږ وو اهدا زیات په هدایت باندې منهم د دوی نه. فقد جاءکم په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته بینة واضح دلیل
من ربکم ستاسو د رب د طرفنا وهدن او هدایت دی ورحمت او رحمت دی فمن اظلم بسوق زیاد ظالم دی ممن د هغه چانه کذب چې دروغ غنی بی آیات الله آیاتونه د الله تعالی وصدف او اعراض کوي عنها د آیاتونو د الله نه سنجزي الذين زرد چې مونږ به سزا ورکو الذین ها کسانو ته یصدفون چې دي اعراض کوي دي ډډه کوي دي مخ اړي عن آیاتنا زمونږ د آیاتونو نه سوء العذاب سخت عذاب بوته ورکو بما په سبب د هغه څه کانو یصدفون چې دوی مخ اړوي د الله د آیاتونو نه هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا مگر د دې خبرې انتظار کی ایاتهم الملائکه دا چې را بشي دوی ته فرشته د مرګ او یاتی ربک یا براشی ربستا او یاتی بعد آیات ربک یا براشی بعد بعض نشانه د ربستا یعنی بعض نشانه د قیامت یوم یاتی پکم ورځ بچ راشي بعد آیات ربک بعض نشانه د ربستا یعنی بعض نشانه د قیامت لا ينفع فائدہ بن ورکوي نفسا هیڅ یو نفس تا ایمانها د هغه ایمان راوړل لم تکن امنت چې ایمان یې نوی راوړې من قبل مخکې د دینا او کسبت یې نوی کړي فی ایمانها په حالت د ایمان کې خیرن سنیږي قل فرمایو ته پاک حبیبا انتظروا بشک من انتظار کو انتظروا من انتظروا تاسو انتظار کوئ انا منتظرون بشک من هم انتظار کوونکیو وهذا كتاب انزلناه دا کتاب انزلناه من نازل کړي د دلاره قران لرا مبارک برکت والد فتبعوه تاسو تابعداري وکړئ د قران واتقوا تاسو د مخالفت نه اوریږئ لعلکم ترحمون د بار دې چې تاسو باندې رحم وکړي شي ان تقولوا دا د دیو جن تاسو دا اونوي انما انزل الكتاب جنازل کړي شی او کتابونه علی طائفتین بدو ډلو باندې من قبلنا زمون مخکې وان كنا عن دراستهم لغافلين او بشک مونږ د دې د لسترو نه به خبره او تقولوا یادا اونوي لو ان انزل علينا الكتاب چې کوچر نازل کړل شی په مونږ باندې کتاب لکنا اهدا منهم نو خامخا مونږ زیات په هدایت باندې د دوی نه د يهود او نصاراونه فقد جاءكم بینه په تحقیق سره راغلی تاسو ته واضح دلیل د قران مجید په شکل کې من ربکم تاسو ته رب د طرف نه وهدن دا قران هدایت دی او رحمت او دا رحمت دی فمن اظلم پسو زیات ظالم دی ممن د هغه چانه کذب چې دروغ غنی دی بی آیات الله آیاتنا د الله تعالی وصدفا او اعراض کړي دي عن هذا دی قران نه دی آیاتونو د الله نه سنجزي الذين زرد جمون بس سزا ورغو الذين ها کسانو ته يصدفون جدوی مخ اړوي عن آیاتنا زمون د آیاتونو نه سوء العذاب سخت سزا بو تو ورغو سخت عذاب بو تو ورغو بما په سبب د هغه سو کانو يصدفون چې دوی اعراض کول د الله د آیاتونو نه هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا اياتهم الملائکه مگر د دې خبره انتظار کوي چې را بشي دوی ته فرشته د مرګ او یاتی ربک یا براشی رب ستا په قیامت کې او یاتی بعد آیات ربک یا براشی بعض نشانه د قیامت طرف ستا یوم یاتی پکم ورځ بچراشی بعد آیات ربک بعض نشانه د قیامت دربستا لا ينفع فائدہ بن ورکوي نفسا هیڅ یو نفستا ایمانها د هغه ایمان راوړل لم تکن امنت چې ایمان یې نوی راوړی من قبل مخکې د دینا او کسبت یې نوی کړي فی ایمانها په حالت د ایمان کې خیرن سنیږي قل انتظروا او فرمایو ته اے پاک حبیب چې تاسو انتظار کوئ انا منتظرون بشک مونږ هم انتظار کوونکیو سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين برحمتك